نو څنګه به الله رب العزت مونږ ته د 220 کالو اجر د رمضان المبارک په دې اخرنۍ 10 ورځو کې را نصیب کوي او څنګه به یې راکوي هغه تاسو ته زه اوس ښایم واورئ. رمضان المبارک په دې اخرنۍ عشره کې دغه درې مختصر او اسان عملونه خامخا وکړئ. کوم مسلمان چې دغه درې مختصر او اسان عملونه وکړل نو الله رب العزت به ورته د 80 کاله نه بلکې د 220 کالو اجر به الله رب العزت ورته ورکوي. دا ګوره معمولی خبره نه ده. ګوره دا زموږ ستاسو نن سبا عمرونه حدیث مبارک کې 80 کاله راځي چې کوم مسلمان د لیلة القدر شپه راونیوله په دغه شپه باندې عبادت وکړو الله رب العزت به ورته د 80 کالو برابر اجر او ثواب ورکوي. نو دا ما چې 220 کاله یاد کړل دا اوس تاسو ته زه ښایم چې څنګه به په دغې اسان او مختصر عملونو سره موږ او تاسو الله رب العزت د 220 کالو اجر راکوي. تاسو ته زه اوس ښایم. د ټول نه مخکې نن سبا که موږ تاسو سوچ وکړو نو 80 کاله عبادت او 80 کاله عمر دا ډیر کم دی. نو ولې نه چې موږ دغه د اخرنۍ د رمضان المبارک دا کومه عشره چې اوس روانه ده که دا موږ د خپل خوبونه لږ په ځان باندې حرام کو د ورځې خوب کوه بل ټایم خوب کوه خو کم از کم دغه 10 ورځې چې په دې کې لږ د خپل خوبونه حرام کوئ په ځان باندې کښېنئ تلاوت کوئ نوافل کوئ منځونه کوئ د الله عبادت کوئ. دغه 10 8 شپې دي ګوره دا بیا تلونکي دي زموږ نه. نو کوشش وکړئ د لیلة القدر شپه چې ده دا ډېره عظیمه ډېره د عظمت او برکت والا شپه ده. الله رب العزت زموږ او ستاسو ټولو نصیب کړي د لیلة القدر چې کومې نښې دي کوم آثار دي دا کومه شپه ده د دې څه په دغه شپه څه کول پکار دي د ټول معلومات به انشاءالله زه په راتلونکي ویډیو کې بیانوم. خو نن مې چې دا کم عمل راوړی دی په دې باندې خامخا عمل وکړئ. د لیلة القدر شپه دومره درته وایم چې دا په اخرنۍ 10 شپو کې راځي خو په طاق شپو کې 21 رمضان 23 رمضان 25 رمضان 28 رمضان 29 رمضان. نو موږ تاسو په کار دي چې طاق شپو ته ونه ګورو بلکې د اخرنۍ 10 شپې په دې ټولو شپو باندې موږ عبادت د الله رب العزت وکړو. نو څنګه به الله رب العزت موږ ته د 220 کالو اجر د رمضان المبارک په دې اخرنۍ 10 ورځو کې را نصیب کوي او څنګه به یې راکوي هغه تاسو ته زه اوس ښایم. واورئ ښه کوم مسلمان نارینه ده که زنانه ده کوم مسلمان چې دا عمل کوي د لیلة القدر نه بلکې د رمضان المبارک د اخرنۍ 10 شپې چې دي په دې 10 واړو شپو کې د دې عملونو اهتمام وکړي. اسان عملونه دي. اول نمبر عمل دی هره شپه څه ناڅه د خپل وس مطابق صدقه چې دی د الله رب العزت په لاره کې ورکوه. د خپل وس مطابق که تا ته الله رب العزت وس ډېر درکړی خو ډېره صدقه کوه که نه نو لږه صدقه څه ناڅه دا خامخا کوه. نو د دې به څه فایده وي؟ نو فایده به یې دا شي که چېرته ته دغه 10 شپې د صدقې اهتمام وکړې او په دغه شپه باندې خامخا د لیلة القدر شپه خو به یوه وي که نه په دغه شپه باندې د لیلة القدر شپه راغله نو دا به داسې شي لکه تا چې 80 کاله بلا ناغه د الله رب العزت په لاره کې صدقه ورکړې ده او الله رب العزت به درته د 80 کالو د صدقې اجر ولیکي. صحیح شو 80 کاله شو. دویم نمبر د صدقې سره سره په دې اخرنۍ 10 شپو کې روزانه د شپې کم از کم په کار خو ډېر دی خو کم از کم د 2 رکعاتو نفلو اهتمام ضرور کوئ. 2 رکعاته نفل چې تا وکړه او په دغه شپه باندې د لیلة القدر شپه راغله راځي خو باسم تاسو زه بار بار وایم چې په دغه 10 شپو کې خو باسم راځي خو چې ته هره شپه د 2 رکعاتو نفلو اهتمام کې نو دا به داسې شي په دغه شپه کې چېرته د لیلة القدر شپه راغله دا به داسې شي لکه تا چې 80 کاله بلا ناغه د الله رب العزت دپاره 80 کاله نفل کړي او الله رب العزت درته دې اجر درکړي. څومره د خوشحالۍ او څومره د ګټې او څومره د فایدې نه ډک عملونه درته زه بیانوم. دریم نمبر هره شپه د اخرنۍ 10 شپې چې کوم دي هره شپه صرف او صرف 3 وارې 3 کرته سورة الاخلاص تلاوت کوئ. سورة الاخلاص بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نو الله رب العزت به که چېرته په دغه شپه باندې د لیلة القدر شپه راغله دا به داسې شي الله رب العزت به تا ته دومره اجر ولیکي لکه تا چې 80 کاله د قرآن عظیم الشان تلاوت او ختمونه کړي دي. څنګه په 3 وارې سوره اخلاص باندې به تا ته الله دومره اجر لیکي. حدیث مبارک کې راځي کوم مسلمان چې 3 وارې سوره اخلاص وایي الله رب العزت به دته د پوره قرآن کریم د ختم ثواب او اجر ورکوي. نو مسلمانانو ورونو څومره اسانه عملونه دي. د قیامت په ورځ به مونږ یوې نیکۍ دپاره پلار ته ودرېږو پلار به یې نه راکوي مور به یې نه راکوي ورونه او خویندې به یې نه راکوي
ښځه بچي به مونږ ته یوه نیکي نه راکوي، زمونږ خپل خپلوان رشته داران دوستان به مونږ ته یوه نیکي نه راکوي. او نن سبا د دنیا په ژوند کې الله رب العزت مونږ ته څومره کم وخت کم موقع الله رب العزت مونږ ته راکړی، او بالخصوص د رمضان المبارک دغه عظیم او برکتي میاشت په شکل کې، او بیا په دې اخرنۍ لسو شپو کې چې کومه موقع مونږ ته الله رب العزت راکړی چې دا ترلاسه ورنکړو، د دې قدر وکړو او د دې عملونو اهتمام وکړو، نو الله رب العزت به انشاءالله مونږ ته ډېر اجرونه راکړي. دغه قیمتي عمل په خپله زندګۍ کې راولئ، عملي کوئ، د نن نه عملي کوئ، او انشاءالله دغه پیغام به زه نن کوشش کوم چې تاسو ته در ورسوم، او د کتو سره سره اول په خپله عمل وکړئ، ځکه ډېر اسان عمل دی، ډېر ګران نه دی، ګوره ډېر اسان عمل دی. خپله هم پرې عمل وکړئ، خپل اهل و عیال کور خاندان ته هم ووایئ، او د نورو مسلمانانو سره هم ضرور شریک کړئ. انشاءالله العظیم الله رب العزت به موږ او تاسو ته ډېر اجر عظیم راکوي. الله رب العزت په اول ماله، بیا تاسو له، بیا ستاسو خپل خپلوان رشته داران، ستاسو اهل و عیال، او بیا ټولو مسلمانانو ته د الله رب العزت موږ ته په دې عمل باندې توفیق را نصیب کړي. الله رب العزت دې دغه کومه زندګي کم وخت او موقع چې الله رب العزت موږ ته راکړې ده، دا د الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي چې موږ دا قیمتي کړو، او په دې کې موږ ډېر چې کوم دی عبادتونه د الله رب العزت وکړو. السلام علیکم ورحمة الله.